बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुना मलगरो په دې ویډیو کې موږ په کنسټرکټر اوورلوډینګ باندې خبره کوو چې کنسټرکټر اوورلوډینګ څه ته وایي. په تیر ویډیو کې موږ په میتھډ اوورلوډینګ باندې خبره وکړه. که چیرې تاسو میتھډ اوورلوډینګ ویډیو نه وي کتلی نو دا ویډیو همدا اوس کلوز کړئ او لاړ شئ د میتھډ اوورلوډینګ ویډیو د سره حتما وګورئ. او کچيري تاسو کنسټرکټر نه پیژنئ نو بیا هم دا ویډیو لیف کړئ او لاړ شئ اول کنسټرکټر باندې ځان پوه کړئ چې کنسټرکټر څه ته وایي. هغې نه پس ته بیا راشئ کنسټرکټر اوورلوډینګ ته. دلته وایي In Java, a constructor is just like a method but without return type. It can also be overloaded like Java method. Constructor چې دا د method په شان دی. خو ملګرو دلته به تاسو سره سوال پیدا کیږي چې کنسټرکټر د میتھډ په شان دی. نو د میتھډ او کنسټرکټر د دواړو ترمنځ فرق څه شي دی؟ په دې باندې موږ الریډي ویډیو جوړ کړی دی. کنسټرکټر څه ته وایي، د کنسټرکټر او د میتھډ ترمنځ فرق څه شي دی، څنګه کولی شو کنسټرکټر کریټ کو، د هغې دپاره رول څه شي دی. نو د ویډیو ډسکرپشن کې درته لینک در کوم، دا سره حتما وګورئ. بٹ وداؤٹ ریٹرن ٹائپ یو فرق دا دی. ګورئ د کنسټرکټر او میتھډ چې کنسټرکټر ویلیو نه ریټرن کوي او میتھډ چې دی دا ویلیو ریټرن کوي. It can also be overloaded like Java method. لکه څنګه چې په جاوا کې زمونږ سره یو میتھډ اوورلوډ کیږي. تیر ویډیو تاسو ولیدلې چې یعنی میتھډ اوورلوډینګ تاسو په تیر ویډیو کې وکړه چې یو میتھډ څنګه په جاوا کې موږ اوورلوډ کوی شو، همغه شان کنسټرکټر هم اوورلوډ کیږي. صحیح ده. او بل دلته وایي د کنسټرکټر اوورلوډینګ تعریف. ګورئ مخکې له دې چې زه په دې باندې خبره وکړم چې کنسټرکټر اوورلوډینګ څه ته وایي نو ویډیو سټاپ کړئ او وایي تاسو چې میتھډ اوورلوډینګ څه ته وایي. نو زه درته وایم موږ میتھډ اوورلوډینګ داسې تعریف کړ چې په یو کلاس کې د یو نه زیات په سیم نوم باندې څو میتھډز درلودل. مثلا زما سره شو په نوم باندې فنکشن دی او په شو په نوم باندې زه دوه درې فنکشنونه ولرم په یو کلاس کې، خو شرط دا دی چې پارامتر تعداد چې دی هغه لیست باید چې وي ډیفرنٹ وي. هغه وخت کې موږ هغې ته کنسټرکټر اوورلوډینګ ویلی شو. که چیرې ډیفرنٹ نه وي هغې ته بیا نه وایي. صحیح ده. دلته هم همدا خبره کوي. کنسټرکټر اوورلوډینګ ان جاوا is a technique of having more than one constructor with different parameter list. ګوري کنسټرکټر اوورلوډینګ چې دی دا یو تکنیک دی. صحیح ده. ګوري ما درته ویلي چې میتھډ اوورلوډینګ دی ته وایي چې په یو کلاس کې د یو نه زیات څه ولري میتھډز ولري په سیم نوم باندې. کنسټرکټر هم همدا خبر ده. په یو کلاس کې تاسو د یو نه زیات دوه درې څلور کنسټرکټرونه ولري هغې ته ویلی شي کنسټرکټر اوورلوډینګ. خو شرط دا دی ډیفرنٹ پارامیټر لیست چې پارامیټر باید چې وي ډیفرنٹ وي. دا سمانه راځو دلته کې نیټوینز آی ډي ته زه راځم او دا خبره تاسو ته واضح کوم. نیو پروجیکټ او دلته کې جاوا اپلیکیشن او دلته کې تاسو ورته نوم ورکړئ. تاسو چې هر څه نوم ورکوئ زه به ورپس کې زه ورته وایم چې نیو کلاس. صحیح ده. او فینش منګه ویلې د کنسټرکټر ویډیو به تاسو کتلی چې کنسټرکټر څنګه جوړیږي. نو د کنسټرکټر کله چې تاسو غواړئ یو کنسټرکټر کریټ کړئ نو د کنسټرکټر نوم چې دی دا باید د چا سره مساوي وي، د کلاس د نوم سره. کلاس زموږ د څه په نوم باندې نیو کلاس، نو زموږ د کنسټرکټر نوم هم باید څه وي نیو کلاس وي. ګورئ دلته که تاسو که میتھډ جوړوئ نو د میتھډ او کنسټرکټر یو فرق دا دی. ګورئ میتھډ چې دی زه په هر څه نوم باندې زه میتھډ جوړوی شم. ګورئ د شو په نوم مې جوړ کړ. اوس راځم او دلته زه جوړوم چې نیو کلاس. ګورئ زما د کلاس نوم او د کلاس نوم مې او دا وګورئ د کلاس نوم د میتھډ نوم او د کلاس نوم دواړه سیم دي. یعنی د یو فرق دا دی د کنسټرکټر او د میتھډ. ګورئ میتھډ کې باید که چیرته نوم سیم وي د کلاس د نوم سره یا سیم نه وي فرق نه کوي. اما کنسټرکټر کې باید د کنسټرکټر نوم چې دی هغه باید د کلاس د نوم سره سیم وي. که تاسو ګورئ بدل واخلئ مثلا ما ایډ واخیست اوس تاسو ته ایرر درکوي. دلته کې اوس دا ایرر ځکه درکوي تاسو ته وایي که چیرته دا میتھډ وي نو څه ویلیو د ریټرن کړي. وایډ مطلب دا دی چې ویلیو دی نه ریټرن کوي. او که چیرې ویلیو ریټرن کړي نو تاسو یو ویلیو ورته ورکوئ. دلته مثلا تاسو ورته وایئ چې ریټرن کا ماته فرض کې زه ورته وایم چې 0. نو په دې طریقې سره دې ته ویلی شي میتھډ او دا زموږ سره کنسټرکټر دی. اوس کنسټرکټر اوورلوډینګ باندې موږ خبره کوو. په کنسټرکټر خو تاسو پوهیږئ. نو کنسټرکټر اوورلوډینګ دې ته وایي چې په یو کلاس کې تاسو په سیم نوم باندې کنسټرکټر نوم خو باید سیم وي. صحیح ده. نو د یو نه زیات
د یو نه زیات 2 3 4 کنسټرکټرونه ولرئ خو شرط چې دی شرط دا و چې پارامټر لیست باید څه وي هغه باید ډیفرنٹ وي. نو دلته زه راځم دلته کې ما یو پارامټر ورته پاس کړ او دلته زه ورته وایم چې آین ټي بي 2 پارامټر مې پاس کړل او دلته زه ورته وایم چې آین ټي اے آین ټي بي آین ټي سی 3 پارامټر مې ورته پاس کړل او دا وداوت پارامټر بس دا 3 پوره دي. صحیح ده. دا چې شو موږ سره د دې ته ویل شي کنسټرکټر اوورلوډینګ. کنسټرکټر اوورلوډینګ دې ته وایي چې په یو کلاس کې تاسو د یو نه زیات 2 3 4 کنسټرکټر ولرئ خو شرط دا دی چې پارامټر باید څه وي ډیفرنٹ وي. اوس کنسټرکټر ملګرو تاسو وایي چې کنسټرکټر کله کال کیږي نو ویډیو سټاپ کوي او وایي زه درته وایم کنسټرکټر هغه وخت کال کیږي کله چې تاسو د کلاس اوبجیکټ جوړ کړئ. اوس به تاسو سره سوال پیدا کیږي چې د کلاس اوبجیکټ څنګه جوړیږي. د کلاس اوبجیکټ خو موږ په هر ویډیو کې په دې باندې خبره کوو چې تاسو به د کلاس نوم واخلئ. د کلاس نوم تاسو څه شی دی نیو کلاس دی کنه. دلته به تاسو د اوبجیکټ نیم واخلئ. اوبجیکټ نیم چې تاسو هر څه وي تاسو به د اوبجیکټ نوم واخلئ هغه نه پس به نیو کیورډ واخلئ او دلته کې د کلاس نوم او دا قوسونه ما سره کنسټرکټر اوبجیکټ جوړ شو د کلاس. خو خبره دا ده چې ایرر ولې راکوي. ویډیو سټاپ کوي او وایي چې ایرر ولې دی. زه درته وایم ملګرو ایرر ځکه دی چې دلته کې کنسټرکټر چې دی کنسټرکټر زموږ سره ګوري که زه دا فاک کما اوس ایرر نه راکوي اما چې زه دا کنسټرکټرونه بیرته راوړم ما ته ایرر راکوي. هغه ځکه چې دلته کې کنسټرکټرونه چې دي ما سره داسې کوم کنسټرکټر نشته چې هغه ود نو پارامټر وي. ګوري که زه راشم دلته ورته ولیکم نیو کلاس اوس وګورئ هغه ایرر به ختمیږي. ایرر ختم شو. ایرر ځکه ختم شو چې دلته کې وګورئ کوم پارامټر ورته موږ نه دی پاس کړی نو دلته هم ځکه ګورئ دلته زه راځم او دلته کې دلته ا ته زه قیمت ورکوم ما ورته ورکړ 10. اوس وګورئ هغه ایرر ختم شو. دلته زه دا کافي کوم او دلته پیسټ ملګرو ایرر اوس ولې ورکوي. تاسو به وایئ چې دلته کې 10 دا سیم دي دا خبره به نه وي. دلته کې وګورئ که چیرته تاسو غواړئ چې د دې ځای کې ورته وایم ما ته ایس آوټ کا مثلا زه ورته وایم چې کنسټرکټر 1 مطلب 1 آرګومنټ والا دی. صحیح ده. زه دا کافي کوم کنټرول سی کنټرول وی دلته هم کنټرول وی او دا ما سره کنسټرکټر 2 یعنی 2 پارامټر والا دی او دا هم کنسټرکټر 3 یعنی کنسټرکټر 3 پارامټر والا. نو دلته هم باید دلته زه ورته وایم 10 دلته کې ګورئ دا یو 10 د ایکس شو د ا شو او دا بل 10 د بی شو. اوس که چیرته غواړئ تاسو دا پرنټ کړئ نو دې لپاره دلته ورته وایم چې د ا چې دی هغه لس شو د بی شل شو او د سی دپاره 10. خو ایرر ولی اوس هم ایرر ده. ایرر ولی ورکوي. ایرر ځکه دی ووایي ملګرو چې ایرر څه شی دی. ویډیو سټاپ کوي وایي دا زه ځکه وایم چې تاسو داسې د ایرران چې راځي دې سره تاسو بلد شئ. ملګرو ایرر ځکه دی چې دلته کې تاسو د اوبجیکټ نومونه چې دي هغه سیم دي. د اوبجیکټ نومونه هم باید څه وي هغه هم باید سره باید فرق ولري. په داسې وګورئ هغه ایرر ختم شو. نو زه پروګرام رن کوم نو دلته کې دلته رائټ کلیک تاسو وکړئ هر ځای کې چې کوئ او رن فایل. نو دا وګورئ ملګرو کنسټرکټر 1 کنسټرکټر 2 کنسټرکټر 3 ماته پرنټ کړ. که چیرې تاسو غواړئ مثلا زه غواړم چې ماته دا یوازې پرنټ کړي کنسټرکټر 2 نو دلته کې دا ولینې هم تاسو کمنټ کوي او دا دویم هم کمنټ کوي. کمنټ څنګه ما وکړو کمنټ چې دی کنټرول او سوالیه کنټرول سوالیه ونیسئ بیرته کمنټ خلاصیږي کنټرول سوالیه بیرته کمنټ کیږي. نو دلته کې رائټ کلیک او رن فایل باندې کلیک وکړئ. ګورئ تاسو ته به اوس دلته کې وښیي کنسټرکټر 2 کنسټرکټر کې څه ویلیو نشته. نو ګورئ که دلته زه د یو باندې کار کوم صحیح ده. فرض که زه راځم او دلته زه ورته وایم چې ا ته قیمت ورکه مثلا لس او بی ته ما ورکه شل. ضرورت نشته چې ورکو صحیح ده ځکه دلته آلریډي چې دی دلته آلریډي شته. صحیح ده. نو چې شته دی نو دلته زه ورته وایم پلس دلته زه ورته وایم چې دې ځای کې زه ورته وایم آین ټي سی. صحیح ده. او دلته ورته وایم چې سی یا دې ځای کې دلته ورته وایم چې ماته ا پلس بی کا دلته کې وګورئ زه ورته وایم ماته ا پلس بی کا او دلته راځم ورته وایم چې ماته پرنټ کا سی.
ګوري اچ ا کې چې څه پراته دي ا او بي کې دواړه به جمع شي او په سی کې به واچي هغه به ماته دلته کې پرنٹ شي. نو رائټ کلیک او رن فایل. نو دا ګوري ملګرو کنسټرکټر ټو 20 ذکر راکړي چې دلته کې ګوري لس دي زموږ سره صحیح ده. دلته کې د x قیمت د a قیمت هم لس دی او د b قیمت هم لس دی. که زه ورته دا زیات کما د a قیمت مې هم سل که او د b قیمت هم سل شو. اوس به ماته 200 ښایي. دا ګورئ کنسټرکټر ټو 200. نو دا ملګرو زموږ سره کنسټرکټر اوورلوډینګ. یو ځل بیا هم وایم کنسټرکټر اوورلوډینګ څه ته وایي. کنسټرکټر اوورلوډینګ دې ته وایي چې په یو کلاس کې تاسو په یو کلاس کې د یعنی یو کلاس کې د یو نه زیات 2 3 4 کنسټرکټرونه تاسو ولرئ هغه ته ویل شي کنسټرکټر اوورلوډینګ. خو شرط دا دی چې پارامټر لیست باید سوي ډیفرنٹ وي.